بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. یقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أصناف إعراب الاسم وهي 9 أصناف. الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح، وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد، وبالجار مجرى الصحيح، وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلو وذبي. وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد ودلو وذبي ورجال، ورأيت زيدا ودلوا وذبيا ورجالا، ومررت بزيد ودلو وذبي ورجال. دین مخکی مصنف رحمه الله دا خبره ذکر کړی و چې لومبی باب دا د اسم معرب په بیان کې دی، او په دې لومبی باب کې یو مقدمه ده، او دا خبره هم مونږه ذکر کړی و چې په مقدمه کې مصنف 4 فصل ذکر کوي. د دې ځای نه دا کوم عبارت چې مونږ ولوستلو نو صاحب کتاب 3 فصل شروع کوي، او په دې فصل کې د اسم معرب د اعراب په لحاظ سره کوم 9 قسمونه دي، نو دغه قسمونه دا په تفصیل او په وضاحت سره بیانوي. نو مصنف فرمایي چې د اسم معرب یا د اسم متمکن د اعراب په لحاظ سره 9 قسمونه دي، او دای د اسم متمکن کم 14 قسمونه دي، نو دغه 14 قسمونو لور کړی دي. نو فرمایي فصل فی اصناف اعراب الاسم، چې دا فصل د اسم معرب د اعراب په لحاظ سره کم اقسام دي نو دا غي په بیان کې دي. اصناف دا جمع د صنف ده، او صنف دا قسم ته وایي. وهي 9 اصناف، او دا 9 اقسام دي. بیا مصنف لومبی قسم بیانوي، نو د اعراب په لحاظ سره د اسم معرب لومبی قسم دا دی چې دا غي حالت رفعی دا په ضمه یعنی په پیش تروي، حالت نسبی دا غي په فتحه یعنی په زبر سره وي، او حالت جری دای په کسره یعنی په زیر سره وي. او د اعراب دا لومبی قسم دای د اسم متمکن کم 14 قسمونه دي. د کوم تفصیل چې په نهومیر کې دی نو په هغه 14 قسمونو کې 3 قسمونو لور کړی دي. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، او 3 جمع مکسر منصرف. نو که بالفرض په دې 3 قسمونو کې یو اسم وي، او هغه ته دې 3 قسمونو نه یو قسم وي، نو که دغه قسم په حالت رفعی کې نو د حالت رفعی به د هغې په ضمې سره وي، که په حالت نسبی کې نو په فتحې سره به وي، او که په حالت جری کې نو په کسرې سره به وي. نو مصنف فرمایي الاول چې د اعرابو په لحاظ سره لومبی قسم دا دی ان یکون الرفع بالضمه، چې د هغې حالت رفعی دا به په ضمې یعنی پیش ته روي،
والنصب بالفتحه او داغي حالت نسبی دا با په فتحې سره وي. والجر بالکسرة او حالت جری دا به په کسرې سره وي. نو د اعرابو دا لومبی قسم دی. اوس دا کم قسمونه لور کړي دي؟ نو مصنف رحمه الله دا غي وضاحت کوي چې په 14 قسمونو کې لومبی قسم دا دی ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح، چې د اعرابو د لومبی قسم دا د مفرد منصرف صحیح سره خاص کړی شوی دی، یا د اعرابو د لومبی قسم د مفرد منصرف صحیح لا ورکړی شوی دی. دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو چې مفرد دا د سلور سیزونو په مقابله کې راځي. مفرد کله د مرکب په مقابله کې راځي، یعنی دا لفظ دا مفرد دی، مرکب نه دی. مفرد دا کله د جملې او د شبه جملې په مقابله کې راځي. دریم صورت دا دی چې مفرد د مضاف او د شبه مضاف په مقابله کې راځي. او سلورم سیز دا دی چې مفرد دا د تثنیه او د جمع په مقابله کې راځي، یعنی دا لفظ دا مفرد دی، تثنیه او جمع نه ده. دلته د مفرد نه مراد هغه مفرد دی کوم چې د تثنیه او د جمع په مقابله کې دی. دویم قید پکې دا ولګاو چې لفظ مفردم وي، یعنی تثنیه او جمع نه وي، او تدې سره منصرف وي. یو دی منصرف او بل دی غیر منصرف. مصنف به په دې باندې په خپله تفصیلي بحث کوي، خو دې ځای کې به مونږه دا خبره یاد ساتو چې منصرف هغې ته وایي چې په هغې کې د غیر منصرف کم 9 اسباب دي، په هغې کې 2 سببونه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونه وي هغه پکې موجود نه وي. او غیر منصرف دی ته وایي چې په هغې کې د منع صرف یا د غیر منصرف کم 9 اسباب دي، په هغې کې 2 سببه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونه وي چې هغه پکې موجود وي. دریم قید مصنف سره دا ذکر کو الصحیح، چې دغه لفظ مفردم وي، منصرفم وي، او تدې سره سره صحیح وي. نو یو د نحویانو په نسبت باندې صحیح دی، او دویم د صرفیانو په نسبت باندې صحیح دی. نو په دې دواړو کې فرق دی. د صرفیانو په نسبت باندې صحیح دی ته وایي چې د هغې د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې نه حرف علت وي، نه همزه وي، او نه 2 حروفه د یو جنس وي. د صرفیانو په نسبت باندې صحیح دی ته وایي چې د یوې کلمې د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې نه حرف علت وي، نه همزه وي، او نه 2 حروفه د یو جنس وي. او د نحویانو په نسبت باندې صحیح څه ته وایي؟ نو د هغې تعریف په خپله مصنف کړی دی وهو عند النحات ما لا يكون في آخره حرف علت. د نحویانو په نسبت باندې صحیح دی ته وایي چې د هغې په آخر کې حرف علت نه وي، یعنی واو یا دا نه وي. او مونږه داسې هم کولی شو د هغې تعریف چې د نحویانو په نسبت باندې صحیح هغې کلمې ته وایي چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت نه وي، خوا که د فا او د عین کلمې په مقابله کې وي او که نه وي. لہذا زید دا د نحویانو په نسبت باندې صحیح دی، ځکه چې تدې د لام کلمې په مقابله کې یعنی په آخر کې حرف علت دا نشته دی. اگر چې د عین کلمې په مقابله کې حرف علت یا دا موجود ده، نو زیدین دا د نحویانو په نسبت باندې صحیح دی، لیکن د صرفیانو په نسبت باندې زید دا صحیح نه دی، بلکې دا اجوف دی، ځکه چې د عین کلمې په مقابله کې حرف علت دا موجود دی. نو خلاصه دا شوه چې د اعرابو کم لومبی قسم دی، نو دا په 14 قسمونو کې مفرد منصرف صحیح له ورکړی دی. یعنی یو لفظ داسې وي چې هغه مفردم وي، منصرفم وي، او تدې سره صحیح وي. نو د اعرابو کم لومبی قسم مونږ ذکر کو، نو دغه اعراب دا به ورته ملاویږي. وهو عند النحات
د هو ضمیر دا صحیح ته راجع دی چې دا صحیح د نحویانو په نسبت باندې ما د هغه کلمه ده لا یکون فی آخره حرف علت چې د هغې په آخر کې حرف علت دا نوي که زید لکه زید، نو د زید په آخر کې حرف علت نشته دی، نو دې وجې نه دا د نحویانو په نسبت باندې دا صحیح دی. د اعرابو دغه لومبی قسم دای جاری مجرا الصحیح هم ورکړی دی، یعنی هغه کلمه چې هغه صحیح نه وي لیکن د صحیح قایم مقام وي، او جاری مجرا صحیح دا نحویان هغې کلمې ته وایي چې د هغې په آخر کې یعنی د لام کلمې په مقابله کې واو یا موجود وي لیکن تدینه مخکې کم حرف دی نو دغه حرف دا ساکن دی، نو چې یوه کلمه داسې وي نو دې ته نحویان جاری مجرا الصحیح وایي. مثلا لکه دلون او زبیون، نو دا د نحویانو په نسبت باندې جاری مجرا الصحیح دی، ځکه چې د دلون او د زبیون په آخر کې حرف علت موجود دی، د دلون په آخر کې واو دی او د زبیون په آخر کې یا ده، لیکن تدینه مخکې چې کوم حرف دی نو دا حرف دا ساکن دی، نو دیتا جاری مجرا الصحیح وی، یعنی د صحیح قائم مقام. دلته به د فائدې په طور باندې دا خبره هم مونږ ذکر کو چې هغه کلمه چې د هغې آخر کې حرف علت مشدد وي، هر هغه کلمه چې د هغې په آخر کې حرف علت مشدد وي نو دغه هم جاری مجرا الصحیح وي. مثلا مرمیون او یا مدعوون، نو دلته د دې په آخر کې حرف علت دی او دا مشدد دی، لہذا دا هم جاری مجرا الصحیح دی. نو فرمایي وبالجاری مجرا الصحیح، یعنی د اعرابو دا لومبی قسم دا جاری مجرا الصحیح هم ورکړل شوی دی، یعنی د صحیح قائم مقام چې کم لفظ وي. بیا فرمایي وهو، یعنی دا جاری مجرا الصحیح ما یکون فی آخره واون او یاون، دا هغې کلمې ته وایي چې د هغې په آخر کې واو وي یا یا وي، ما قبلهما ساکن او تدې دواړو نه مخکې چې کم حرف دی دا ساکن وي، که دلوین و زبین، نو دلوین دا هم جاری مجرا صحیح دی او زبین دا هم جاری مجرا صحیح دی. وبالجمع المكسر المنصرف، او د اعرابو د لومبی قسم دای جمع مکسر منصرف له هم ورکړی دی، یعنی تدې به هم حالت رفعی په ضمې سره وي، حالت نصبی دا به په فتحې سره وي، او حالت جری دا به په کسرې سره وي. جمع مکسر دا هغې جمع ته وایي چې په هغې کې د واحد وزن دا مات کړی شوی وي. مثلا رجالون دا جمع مکسر ده د رجلون، نو په دې کې د رجلون دا کم وزن دی نو دا د الف د وجې نه مات شوی دی، د رجلون جمع ده رجالون. نو فرمایي وبالجمع المکسر المنصرف، د اعرابو دغه لومبی قسم دای جمع مکسر منصرف له هم ورکړی دی، که رجالین لکه رجالین، نو دا د جمع مکسر منصرف مثال ذکر کړی دی چې رجالین دا جمع مکسر ده. تقولو وتوی جاءنی زید ودلو وذبی ورجال ورأیت زیدا ودلوا وذبیا ورجالا ومررت بزید ودلو وذبی ورجال. په دې عبارت کې مصنف د اسم متمکن دغه درې واړه قسمونه ذکر کړي دي. د مفرد منصرف صحیح مثال هم ذکر کړی دی، د جاری مجرا صحیح مثال هم ذکر کړی دی، او د جمع مکسر منصرف مثال هم ذکر کړی دی، او حالت رفعی نسبی او جری درې واړه حالات ذکر کړي دي. نو د مفرد منصرف صحیح د حالت رفعی مثال له جاءنی زیدون، نو جاءنی زیدون دا زیدون دا مفرد منصرف صحیح دی او دا په حالت رفعی کې دی، ځکه چې دا د جاء د پاره فاعل جوړیږي، نو چې کله او فاعل مرفوع وي لہذا تدې حالت رفعی دا په ضمې سره دی. نو جاءنی زیدون کې دا زید دا مرفوع دی په ضمې سره، او دا دلون او زبیون دا د جاری مجرا صحیح د حالت رفعی مثال له،
او دا دو مثالونه ځکه ذکر کړي دي چې یو کې د کلمې په آخر کې وو دی او په بل کې د کلمې په آخر کې یا ده. نو اصل عبارت به داسې شي جاءني دلو وذبی. نو دلته هم دا دلون او ذبیون دا د جاء د پاره فاعل جوړیږي او چونکه فاعل مرفوع وي او دا جاری مجرا صحیح دی د هغې حالت رفع په ضمې سره وي، نو دې وجې نه په دې دلون او په ذبیون باندې ضمه راغلې ده. د جمع مکسر منصرف د حالت رفع مثال دی جاءني رجال. نو رجال دا مرفوع دی او د مرفوع کېدو علامت دا ضمه ده ځکه چې دا په 14 قسمونو کې جمع مکسر منصرف دی. نو تدې ځای پورې چې دا کم عبارت دی نو دا تدې 3 قسمونو د حالت رفعي د هغې مثالونه. اوس مصنف د حالت نسبی مثالونه ذکر کوي. نو د مفرد منصرف صحیح د حالت نسبی مثال له رأیت زیدن. نو دلته دا زیدن دا مفرد منصرف صحیح دی او دا حالت نسبی کې دی، نو دی وجنه دا منصوب دی په فتحې سره. او دلون و ذبین دا د جاری مجرا الصحیح د هغې مثالونه دي، نو دا هم منصوب دی په فتحې سره. او رأیت رجالا دا د جمع مکسر منصرف مثالونه دي مثال له او دا هم منصوب دی په فتحې سره. اوس مصنف د حالت جری د دې 3 صورتونو مثالونه ذکر کوي. نو فرمایي مررت بزید ودلو وذبی ورجال. مررت بزید دا د مفرد منصرف صحیح مثال له او چونکه دا په حالت جری کې دی نو دی وجنه دا مجرور دی او د مجرور کېدو علامت کسره ده. د جاری مجرا صحیح د حالت جری مثال له مررت بدلو وذبی او د جمع مکسر منصرف مثال له مررت برجال. نو د اعراب لومبی قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي دا به په ضمې سره وي، حالت نسبی دا به په فتحې سره وي او حالت جری دا به په کسرې سره وي. او د اعرابو دا لومبی قسم دای د اسم متمکن په 14 قسمونو کې 3 قسمونو له ورکړی دی. یو دی مفرد منصرف صحیح، دویم دی جاری مجرا الصحیح او دریم دی جمع مکسر منصرف. الثانی ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة ويختص بجمع المؤنث السالم. په دې عبارت کې مصنف د اسم معرب د اعراب په لحاظ سره کم دویم قسم دی نو هغه ذکر کوي. نو فرمایي چې د اعراب دویم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي دا په ضمې سره وي او حالت نسبی او جری دواړه په کسرې سره وي. د اعراب دویم قسم دا دی چې د حالت رفعي په ضمې سره وي او حالت نسبی او جری د دواړه په کسرې سره وي. یعنی د حالت نسبی دا تابع وي د حالت جری. او د اعرابو دا دویم قسم دای په د اسم متمکن په 14 قسمونو کې کم 4 قسم دی نو صرف هغې له ورکړی دی او 4 قسم دی جمع مؤنث سالم. ويختص بجمع المؤنث السالم د اعرابو دا قسم خاص دی د جمع مؤنث سالم سره. سالم دی ته وایي جمع سالم دا هغې جمع ته وایي چې په هغې کې د واحد وزن دا روغ وي او برابر وي. مثلا مسلماتون دا د مسلمتون جمع ده نو په دې کې د واحد کم وزن دی نو دا سالم دی برقرار دی او په خپل حالت باندې باقی دی. خو دلته د جمع مؤنث سالم نه مراد هغه جمع ده چې د هغې په آخر کې الف او تا وي. د جمع مؤنث سالم نه مراد هغه جمع ده چې د هغې په آخر کې الف او تا وي خوا که تدې مفرد خوا که تدې واحد دا مذکر وي او که مؤنث وي. لہذا مرفوعات، منصوبات، کوکبات او صوافنات دا الفاظ دا جمع مؤنث سالم دي. اگر چې تدې کم مفرد دی نو دا مذکر دی. د مرفوعات مفرد دا مرفوع دی، د منصوبات مفرد دا منصوب دی، د کوکبات تدې مفرد کوکب دی او د صافنات تدې واحد دا صافن دی. نو اگر چې تدې دغه واحد او یا دغه مفرد دا مذکر دی لیکن چونکې تدې په جمع په آخر کې الف او تا راغلی دی لہذا دغه دې ته به مونږه جمع مؤنث سالم وایو. نو د اعرابو کم دویم قسم دی
نو دا خاص دی د جمع مؤنث سالم سره، یعنی د هغې جمع سره چې د هغې په آخر کې الف او تا وي. نو مصنف اوس د دې مثالونه ذکر کوي د حالت رفعي، د حالت نسبي او د حالت جری. نو د حالت رفعي مثال له هن مسلماتون. دا مسلماتون دا په حالت رفعي کې دی ځکه چې دا د هن مبتدا دپاره خبر جوړیږي او د مبتدا خبر دا مرفوع وي. نو د مرفوع کېدو علامت دا ضمه ده. د حالت نسبي مثال له ورأیت مسلمات. نو مسلمات دا په حالت نسبي کې دی ځکه چې دا د رأیتو دپاره مفعول به جوړیږي او د منصوب کېدو علامت د دې کسره دی. او د حالت جری مثال له مررت بمسلمات. نو مسلمات دا مجرور دی او د مجرور کېدو علامت دا کسره دی. نو د اعراب دویم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي په ضمې سره وي او حالت نسبي او جری دواړه په کسرې سره وي. او د اعراب دا قسم دا خاص دی د جمع مؤنث سالم سره. اوس راځو مونږه د دې عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي فواید ذکر شوي دي. نو ان شاء الله تعالی د الله په توفیق او په فضل سره به مونږه دغه فواید دا هم ذکر کوو. فصل فی اصناف اعراب الاسم. فصل دا مرفوع دی په ضمې سره او دا موصوف دی. فصل دا موصوف دی. فی حرف جار، اصناف دا مضاف دی. اعراب الاسم، اعرابی دا د الاسم د پاره مضاف دی او د اصناف د پاره مضاف جوړیږي او دا اسم لفظ دا مضاف الیه دی. نو مضاف اعراب الاسم دا مضاف الیه دا بیا مضاف الیه دی د اصناف مضاف د پاره. نو بیا مضاف الیه دا مجرور دی د فی جار د پاره او جار مجرور دا متعلق دی په ثابتون پوری. نو دا بیا صفت جوړیږي د فصلون موصوف د پاره. نو موصوف صفت دا خبر دی د ها دا مبتدا محذوف د پاره. نو بیا مبتدا خبر دا جمله اسمیه خبریه شو. اصناف اعراب الاسم د دې په باره کې مونږه قاعده ذکر کړې وه چې کله 2 3 4 5 اسمونه یو ځای راشي او کم اخرنی اسم دی دا د معرفي په قسمونو کې یو قسم وي او تدین مخکې چې کم اسمونه دي دا بغیر د الف لام نه وي. نو دا عام طور باندې په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي. نو دلته هم اصناف اعراب الاسم 3 اسمونه دي او دریم نمبر اسم دا د معرفي په اقسامو کې معرفه بالالف ولام دی. لہذا دا په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي. وهي 9 اصناف. هي دا ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده او 9 اصناف دا مضاف الیه دا ولا خبر دی. او د مبتدا خبر په باره کې هم مونږه قاعده ذکر کړې وه چې کله د کلام په شروع کې د معرفي په اقسامو کې د معرفه بالندا او ضمیر منصوب منفصل نه علاوه یو قسم راشي، تدین وروستو جار مجرور فعل یا یو اسم راشي، نو عام طور باندې به دغه معرفه مبتدا او تدین وروستو چې دا کم الفاظ دي نو دا به ولا خبر جوړیږي. نو دلته هم د کلام په شروع کې د معرفي په قسمونو کې ضمیر مرفوع منفصل راغلی دی، لہذا دا مبتدا ده او تدین وروستو چې دا کم اسم راغلی دی 9 اصناف دا ولا خبر دی. او بل د 9 اصناف په باره کې به هم مونږه دا قاعده یاد ساتو چې د 3 نواله د 10 پورې چې کم انسی دي نو دا مضاف وي د خپل مابعد طرف ته. نو دلته هم دا 9 مضاف ته دا د اصناف طرف ته. الاول ان يكون الرفع بالضمه والنصب بالفتحه والجر بالكسره. الاول دا مرفوع دی په ضمه سره، دا هم مبتدا ده او دلته هم د کلام په شروع کې د معرفه په قسمونو کې معرفه بالالف ولام راغلی دی او تدین وروستو فعل راغلی دی، لہذا الاول مبتدا ده او دا وروستو جمله دا ولا خبر ده. نو الاول مرفوع بضمه لفظا مبتدا، الناصبه يكون دا فعل ناقص دی، الرفع تدید لپاره اسم دی او مرفوع دی په ضمه سره، بالضمه با حرف جار، الضمه مجرور، نو دا جار مجرور دا ثابتن پر متعلق دی نو دا ولا خبر جوړیږي. نو ان يكون الرفع بالضمه نو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا خبر دی بیا دا الاول مبتدا لپاره. النصب بالفتحه دا هم عطب دی فالرفع بالضمه باندې، او الجر بالکسرة دا هم عطف دی فالرفع بالضمه
تقدیری عبارت به داسې شي چې ان یکون النصب بالفتحة او ان یکون الجر بالکسرة. ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح. يختص اختص يختص، د يختص نه د مجهول صيغه ده. يختص صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع مجهول، هو ضمیر پدې کې نائب فاعل له، با حرف جار، المفرد دا موصوف دی، المنصرف صفت اول له، او الصحيح دا صفت ثانی دی. او دلته به هم د موصوف صفت په باره کې موږ دا قاعده یاد ساتو چې کله 3 4 یا 15 اسمونه یو ځای راشي او په دې کې په ټولو باندې الف لام داخل شوی وي، د لومبۍ اسم دا به موصوف جوړیږي او تدې نه وروسته چې کوم اسمونه دي نو دا به له عام طور باندې صفتونه جوړیږي. نو دلته هم 3 اسمونه راغلي دي، په 3 وانو باندې الف لام داخل شوی دي. نو دا المفرد دا موصوف دی، المنصرف دا ولا صفت اول او الصحیح دا ولا صفت ثانی دی. نو موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر دا مجرور شو، دا با جار دا پارا او دا جار مجرور دا بیا متعلق دی په یختص فعل پوری. نو دا بیا جمله فعلیه شو. او اخو کم الفاظ دی دا بالجاری مجرا الصحیح، دا هم عطف دی په بالمفرد المنصرف الصحيح. یعنی څنګه چې بالمفرد المنصرف الصحيح دا متعلق په یختص فعل پوری، نو دا قشانتی دا جار بالجاری مجرى الصحيح دا هم متعلق دی په یختص فعل پوری. او بیا تدین اخو کم الفاظ دی وبالجمع المكسر المنصرف دا هم جار مجرور دا متعلق دی په یختص فعل پوری. ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة. هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا دا، او دا هو ضمیر دا صحیح طرف تراجع دی. عند النحاة دا مضاف مضاف الیه دا مفعول فيه دا، او نحات دا جمع دا د ناحین لکه قضات جمع دا د قازین. نو مضاف مضاف الیه دا مفعول فيه مقدم دی د لا یکون فعل ناقص لپاره. ما اسم موصول او لا یکون دا صيغه لا یکون فعل ناقص، او فی آخره دا جار مجرور دا ولا خبر مقدم دی، او حرف علة دا ولا اسم مؤخر دی. نو لا یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا صلہ دا د ما موصول لپاره، او بیا موصول صلہ دا خبر جوړیږي د هو مبتدا لپاره. نو لہذا دا جمله اسمیه شو. او کزیدن دا جار مجرور دا خبر دی د مثاله مبتدا لپاره. ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد وبالجار مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره واو أو ياء. دا هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا دا. ما اسم موصول، يكون فعل ناقص، في آخره في حرف جار آخر مضاف، او دا ها ضمیر دا ولا مضاف الیه دی. نو مضاف مضاف الیه دا مجرور دی د فی جار دا پاره، دا جار مجرور خبر مقدم دی. واو دا معطوف علیه دی او حرف عطف، او یاء دا معطوف دی. نو معطوف علیه معطوف دا موصوف جوړیږي. ما قبلهما دا مبتدا دا، او دا ساکنون دا ولا خبر دی. نو مبتدا خبر دا بیا صفت جوړیږي د واون او یاون موصوف د پاره. نو موصوف صفت دا چې کله یو ځای شي نو دا اسم دی د یکونو فعل ناقص لپاره. نو یکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بیا صله ده د ما موصول لپاره، او بیا موصول صله دا خبر دی د هو مبتدا لپاره. نو مبتدا خبر دا جمله اسمیه خبریه شو. وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلو وزبي. وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد. جاء صيغة واحد مذكر غائب فعل ماضي معلوم نون وقاية، او یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا ولا مفعول به دی، او زید مرفوع بضم لفظا دا ولا فاعل له. او دا دلو زبي او رجال دا دریوان عتب دی په زیدون باندې. رأيت زيدا رأيت فعل بفاعل، او زيدا منصوب بالفتحه دا مفعول به دی، دا رأيت فعل لپاره. او دا دلو زبيا او رجالا دا هم عتب دی په زیدن باندې.
مررت بزید ودلو وذبی ورجال. مررت دا فعل بفاعل له با حرف جار او دا زید مجرور ده، نو جار مجرور دا متعلق ده په مررت فعل پوری، او دلو ذبی او رجال دا عطف ده په زیدین باندې. الثاني ان يكون الرفع بالضمه والنصب والجر بالكسره. الثاني دا مبتدا ده، او ان يكون الرفع بالضمه الناصبه ده، او يكون دا فعل ناقص ده، الرفع ولا اسم ده، او بالضمه دا ولا خبر ده. نو يكون فعل ناقص ابن اسم اور خبر سے ملکر دا خبر ده، دا الثاني مبتدا لپاره. او دا النصب والجر دا عطف ده په الرفع باندې، او بالکسرة دا عطف ده په بالضمه باندې. ويختص بجمع المؤنث السالم. يختص دا فعل مجهول هو ضمیر په دې کې نائب فاعل، او بجمع المؤنث السالم با حرف جار، جمع مضاف، المؤنث موصوف، السالم دا صفت ده. موصوف صفت دا مجرور ده د جمع مضاف د پاره، او مضاف مضاف الیه دا مجرور ده د با جار د پاره. دا بیا متعلق ده په يختص فعل مجهول پوری. تقول هن مسلمات. هن ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده، او مسلمات مرفوع بضمه لفظا دا ولا خبر ده، نو دا جمله اسمیه شوه. رأيت مسلمات. رأيت فعل بفاعل، او مسلمات دا منصوب ده په کسره سره، دا ولا مفعول به ده. مررت بمسلمات. مررت فعل بفاعل با حرف جار، مسلمات مجرور، جار مجرور دا متعلق ده په مررت فعل پوری. یو ځل بیا مونږه د عبارت ترجمه کو. فصل فی اصناف اعراب الاسم. دا فصل د اسم د اعراب په لحاظ سره کوم اقسام دي دغه په باره کې دي. وهي 9 اصناف، او دغه 9 اقسام دي د اعراب، 9 اقسام دي. الاول لنبي قسم دادي ان يكون الرفع بالضمه والنصب بالفتحه والجر بالكسره. چې دغه حالت رفع په ضمه سره وي، حالت نصب په فتحه سره وي، حالت جری په کسره سره وي. ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح. او د اعراب دا قسم خاص دی د مفرد منصرف صحیح سره. وهو عند النحاة ما لا يكون في اخره حرف عله كزيد. او د نحویانو په نسبت باندې صحیح هغه کلمې ته وایي چې دغه په اخر کې حرف علت نه وي، لکه زید. وبالجار مجرى صحيح. او د اعراب دغه لومبي قسم دا خاص دی د جاری مجرى صحیح سره. وهو ما يكون في اخره واو او ياء ما قبلهما ساکن. او دا جاری مجرى صحیح د نحویانو په نسبت باندې هغه کلمې ته وایي چې دغه په اخر کې واو یا یا وي، لیکن تدې دواړو نه مخکې حرف دا ساکن وي، لکه دلوین او زبین. وبالجمع المكسر المنصرف. او د اعراب د لومبي قسم دا خاص دی د جمع مکسر منصرف سره. کرجال دا دو جمع مکسر مثال له. تقول توي. و د دریوانو مثالونه ذکر کوي د حالت رفعي نسبي او جری د دریوانو حالتونو. جاءني زيد ودلو وذبي ورجال دا د حالت رفعي مثالونه دي. ورأيت زيدا ودلوا وذبيا ورجالا دا د حالت نسبي مثالونه دي. ومررت بزيد ودلو وذبي ورجال دا د حالت جری مثالونه دي. الثاني د اعراب دویم قسم ان يكون الرفع بالضمه والنصب والجر بالكسره. دا غي حالت رفع په ضمه سره وي، او حالت نسبي او جری دا په کسره سره وي. ويختص بجمع المؤنث السالم. او د اعراب دا قسم خاص کړی شوی دی د جمع مؤنث سالم سره. او جمع مؤنث سالم دا هغه جمع ته وایي چې د هغې په اخر کې الف او تا وي، خو که د هغې مفرد مذکر وي یا مؤنث وي. د دې مثالونه دي د حالت رفع مثال له هن مسلمات، د حالت نسبي مثال له رأيت مسلمات، او د حالت جری مثال له مررت بمسلمات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.